الرحیم. زما د قوم مشرانو شرانیانو، زه په پښین کې د 80 کالو څخه موږ دلته اوسېږو. خو په 80 کاله عمر کې 26 کاله ما ماسټري کړې ده، 2 کاله په پولیس کې اوسېدلی یم. خو څوک راسره ظاهر شوي نه دي. خو سږ کال په ترینانو کې محمد رسول ترین، انور ترین، اصغر ترین، ملک امین ترین، اسد ترین. زه په دوکه کې بوتم ګلستان لره، په ګلستان کې واجرعوب ته په لاس ورکم. هغه د ما سره ناحقه توره پر ما تهمت ولګوي چې تا د میړه زنانه خرڅه کړې ده، ته به ما ته 11 لکه روپۍ به راکوې. د ما سره په دغه وخت کې رحمت الله الکوزی هم را سره و، داود شیخالزی هم را سره و. خو زما په انکار باندې زه اجرعوب د 2 ګاډو سره زه ونیوم، بوتم په جیل کې بند کړم، د ده په ذاتي جیل کې 15 ورځې زه بند کړی وم. نه اوبه، نه ډوډۍ، نه د اوداسۍ انتظام او نه د بولو انتظام و، نه د لمانځه انتظام و. په دا 15 ورځې کې زما زوی 15 لکه روپۍ وله راوړې وې چې دا واخه، دا زما پلار یې پر ناکه ناجوده کښېنولی دی، دا لکه ورو ورته وویل چې د عبدالجبار زوی پر ما باندې اپایار کوشش کړی دی، خو زه اوس 22 لکه روپۍ غواړم چې 1 روپۍ کمه یې هم دا سړی زه نه لګوم. بیا دا و چې دوی ما ته ټلیفون راکړ، ته کور ته ټلیفون وکړه، پیسې راوغواړه. زه په 15 ورځې کې بېهوشه شوی ولم، نه اوبه راکولې، نه ډوډۍ راکوله. بیا هسپتال ته وړم، د هسپتاله څخه بیا زه راوړی وم، د ده په ذاتي جیل کې زه وم. بیا د شپې پر 2 بجې زه په حال کې رالم. نو د ما سره 2 ګاډه ناست وو، یو د ده زوی و، یو بل ګاډ و. ول دا رؤوف نومېږي، دا ته به خامخا پیسې ورکوم. 11مه شپه بعد کې په دې کې بیا دا و چې حاجي مومن رالی، خواست ورته وکړې، هغه د ده خواست نه ومني. او چمنه څخه حاجي رحمت رالی، هغه خواست یې نه ومني. بیا د پښینه څخه سمیع الله رالی، ما 3مه 4مه وه، ما نه ډوډۍ خوړله نه شی خوړله. یو ماخستن بل ماخستن بیا ما ته ډوډۍ راکوله، پر 11 بجې یا پر 12 بجې ما ته یو ماخستن بل ماخستن اوبه ډوډۍ راکوله. هغه هم هغه ډوډۍ به راکوله چې ډېر یعنې د افسوس ډوډۍ وه. ما به ورته وویل هغه ګاډو او مزدور ته چې باید دونه ښه خو راسره وکړي لکه ته چې په کور کې هغه د حیوانانو سره کوئ، پر وخت باندې شی وراچوئ، لکه غوا، لکه میږ، دا رقم ښه خو راسره کوئ. خو د ده په زړه کې رحم نه ولو. بیا ما ته ټلیفون راکړي چې ته پیسې راوغواړه. ما زامنو ته ټلیفون وکړي چې پیسې به ته یې راستوي نه. بیا زما یو شناخته و، هغه ته ما وویل ماته د انساني حقوق والا نمبر راکړه. هغه نمبر راکړي. بیا ما د جلیلي حیدر سره ټلیفون وکړي، هغه راله او د ډي سي په ذریعه سره چاپه ولګوله چې جانزیب صاحب، هاشم کورت صاحب، دا چاپه ولګوله، زه یې آزاد کړم. بیا ما ته ډي سي ویل چې زه به تا ته 6 لکه روپۍ زندر واخلم، ته کیس مه کوه. خو ډي سي جانزیب ته ما ویل مار سر ما ته د انصاف راته میلاو شي، زه پیسې نه غواړم،
زه دا غواړم چې زموږ د پښنه څخه اغواکاره ورک شي، دا ظالمان ورک شي. خو ډیسي جانزیب د ما سره بېانصافي وکړه، زه عذابونو ته په لاس ورکړم، زه د پښنو وسیچو ته په لاس نه کوم. نو اوس دغه باوجوده دوی زما پر مینه باندې هم دعوه کړې ده چې دا مځکې زموږ دي. خو دا نه یې چې موږ کمزور یې، شکر یې موږ ژوب چې دی د شرانانو ډک دی او د غیرتمنو خلکو ډک دی. خو موږ و شرانیانو ته هغه وخت لاس ور اچوو چې کله زموږ تر لاس ووتله په پښین کې موږ ته انصاف نشي میلاو. ترین قوم چې دی یو غیرتمنه قوم دی. ما د دوی په سکولو کې تقریبا 20 کاله تیر کړي دي، په اولډ بټزۍ کې، په کلا بټزۍ کې، په توره شاه کې، په شخالزۍ کې ما وخت تیر کړی. خو زه دا خواست کوم د حکومت څخه چې دوی خلک اغوا کوي، بیا پیسې پر اخلي. نو زه د ترین قوم هم خبروم، حکومت هم خبروم چې انسان تر هغه وخت پر انسان وي چې دی خبره برداشت کړي. که چیرې انسان خبره نه کړي برداشت، بیا هغه انسان و حیوانت ته وځي. خو هیڅ انسان تر بل انسان کمزوری نه دی او نه بې غیرته دی. هر سړی بدله اخیستلی شي. خو زموږ نیکه ته زه وګورم چې د هغه ژوند هم خراب شو، اکاګانو ته وګورم د هغو هم ژوند خراب شو. خو زه نه غواړم چې زما دا نه زامن زه په بدۍ کې واچوم او ژوند یې ور کړم. خو ما ته زموږ مشرانو ویلي دي چې ما دې حکم کوه، موږ تا ته د هر مدد لپاره تیار یو. په دې کې زما د ورور زوی نعمت الله او غواصلو بیا په کراچۍ کې د پولیس د لاسه قتل شو. بیا پی ټی ایم والا، ان پی والا، پښتونخوا والا هړتالونه وکړو. زموږ مدد یې وکړي، خاص کر امیدالله شیراني، نورالله ترین زموږ ډېر مدد کړی. نو اوس هم زه خواست کوم و ترین قوم ته چې دغه خپل اغواکار امین الله، اسد، محمد رسول، انور او اصغر دې سمجاو کې. الله نخواسته دا نه وي چې زموږ تر لاس داسې یو شی ووځي چې بیا افسوس کوو. د هر کار چې کېږي دا د مجبورۍ په تحت باندې کېږي. یو سړی هم بې غیرته او نه دی او نه به بې غیرته. په هر انسان کې هغه ماده شته، ستی د مخه دې ډېر حیا وي. په هر انسان کې هغه ماده شته لکه د ځوانۍ غړ چې کله دی جذبات یې راپورته سي او لږ سي، بیا د ده مستي تر هغه ساعت پر نه خیږي چې اوبه یې نه وځي. نو موږ هغه د شیطان جهالت، هغه جذبات نه استعمالوو. خو د حکومت څخه خواست کو چې خپل دغه ظالمانو ته دې سزا ورکړل شي، پروب شي، وارنټ دی د پښین تاڼه‌داران او نه ګرفتاره کوي. حکومت د دوی په خپله مدد کوي. نو خواست کوم د پښین غیور ترین قوم څخه چې دغه اغواکاران لرې کړي، لکه ملک امین، لکه اسد، لکه رؤف. د دې پر ځای باندې یو داسې نیکان خلک انتخاب وکړي چې هغه د قوم د علاقې خدمت وکړي. دا خبره مې ده. خواست کوم او مرګ شپه خو چې ده هغه راځي، یو ورځ نه ورځ خامخا راځي چې عبدالرؤف تر لاس،
چې د اکسیډنټ تر لاس چې د غي خو د هیچا څخه خپله بیریږم نه مې دا عقیده ده چې زما په زړه کې وام راشي خو خواست کوم او ترین کوم ته چې دغه اغواکاران لرې کړي د اغواکاران پر ځای باندې نیکان خلک همدرده خلک هغه خلک انتخاب وکړي چې د هغو په زړه کې د قوم سره د علاقې سره مینه وي محبت وي د الله وام وي د الله خوف وي که چیرې دا نه وي دغه کوم چې دي وحشیان او درندګان دا امن نه غواړي دا خپلې خېټې چې دي ډکوي لکه د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی د هغه قوم به څال وي د هغه رمې به څال وي چې د هغو شپانه لیوه شي نو دا رقم د ترین قوم به څه حال وي چې د هغو سربره اغواکاره وي ظالم و جابر وي او د دوی د قوم واګي د یو اغواکاره په لاس کې وي لکه ملک امین و اسد د دې څخه د خیر امید نشته بلکې د دې څخه او د شر امید وي آخره خبره دا کوم د الله د رضا لپاره چې ترین قوم دي د خپل اغواکاران لرې کړي یو نور خلک دي انتخاب وکړي او خاص کر د نورخانه څخه ساجده صدا خواست کوم چې د خپل هغه او په شکل کې د معذوره لیکن دی ډیر غټ لیوه دی ډیر غټ چغال دی خو عمله وکړي او په شکل کې د معذوري او خلکو ته ځان ښکاره کوي چې زه خو معذور یم لیکن دی ډیر غټ اغواکاره دی ظالم دی نو بس الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې د حق مدد وکړو